علم غیب چې دی دا صرف د الله خاصه ده او د الله صفت دی. د الله نه علاوه نه پیغمبر لا نه فرشتې لا نه ولی لا هیچ چا له هم علم الغیب ثابت نه دی. علم غیب چې دی دا صفت او خاصه د الله ده. علم غیب څه ته وایي؟ علم غیب چې دی هغې علم ته وایي چې بنده ته د هر څیز علم علم یا رسول الله نائے وهو اهل سنت فخر بکاو اهل سنت. اول اعتراض په علم غیب د رسول الله مبارک د مدینې منورې منافقانو. دا اوسنی اعتراض نه دی چې رسول الله مبارک نه پوهېږي. دوی وایي دا د دوی پلارانو مدینه منوره کې منافقان دا هغوی کړی وو پخوانه دی هغوی نه زده که صرف. دا شان بخاری شریف دویم جلد مجملا روایت ذکر کوي بیهقي تفصیل کوي. کله چې د خندق غزوه جوړه شوه محبوب عربي علیه السلام په لسو صحابه کرامو باندې لس ګزه اوږده لس ګزه سور لس ګزه جور خندق تقسیم کا. خو ورته وایي که چرته کلکه پرخه یا کاڼی د چا په تقسیم کې راغی بیا ما ته اطلاع وکئ. سلمان فارسي رضی الله عنه چې کومه حصه رسېدلې ده په هغې کې یو دوه پرخې کاڼي رالل ماتېږي نه. رسول الله مبارک ته عرض کوي زما په تقسیم کې کاڼي راغلي دي. د رسول الله مبارک د طاقت نه قربان مبارک په خپله راغی. دا اوس د نبوت طاقت دی که او هغه کلنګ خپله پورته که خو چې کله یې هغه کاڼي باندې اول ګزار وکړه روایت کې راځي د یو ګزار سره برقه یو برېښنا پورته شوه او په دې برېښنا باندې د مدینې منورې نه د شام تمامې ماڼۍ ښکاره شوې. محبوب عربي علیه السلام صحابه کرامو ته وایي دغه ماڼۍ به م زما امتیان فتحه کوه او چې دویم ګزار یې ورکړه یو دویمه برېښنا لاړه نو د کسرای فارس دغه د فارس ماڼۍ پرې وځلېدې او صحابه کرامو ته وایي زما صحابه کرام دا به دغه ځایونه م فتحه کوه. منافقان خو هر زمانه کې وي که نه اوس که شته دی هغه وخت کې مو بس د مدینې منورې په کوڅو کې زنګاوې او اوازې شروع شوې ګنګوسې شروع دي. یو منافق په یو ګوټ کې ولاړ دی. وګوره د کافرانو د یرې نه ځان نه خندق تاوئ او ملګرو ته داسې لوی دعوې کوي چې شام به نیسمه فارس به نیسمه. دا خو د غیبو خبرې دي. دته د غیبو پته چا دا خو علم نشته غیب ورته. اول اعتراض په علم غیب د رسول الله مبارک د مدینې منورې منافقانو. دا اوسنی اعتراض نه دی چې رسول الله مبارک نه پوهېږي. دوی وایي دا د دوی پلارانو مدینه منوره کې منافقان دا هغوی کړی وو پخوانه دی هغوی نه زده که صرف. رسول الله مبارک علیه السلام صحابه کرامو باندې د خندق کار بند که وی ټول راغونډ شئ یو تقریر درته کومه. ثنایي وویل رسول الله علیه السلام ډېر خوشحال یو چې ستا غوندې پیغمبر لرو. یا رسول الله علیه السلام که موږ نه څه غلطي شوي نن تاسو موږ ته عفو وکړه رب ذوالجلال به ستا امتیانو ته د قیامت په ورځ معافي وکړي. بس رسول الله مبارک هغه جلال په دې خبره باندې لږ کم شه. صحابه کرامو ته وایي فهل انتم منتهون آیا منع کېږئ؟ بیا خو به زما په علم اعتراض نه لرئ. ټولو صحابه کرامو چغه کړه چې نه بیا به څوک اعتراض نه کوي. 3 کرتې د الفاظ تکرار کړل.